هلته کې 14 احکام د عفت ذکر شو. خیال کرا لکه په دې صورت کې هم د قرآن تذکره ده او د قرآن احکام چې کوم دی دا بیان دی. نو هغه د یو خاص صورت چې هغه صورت نور او د هغې احکام او دا د صورت فرقان احکام دی. خیال کرا لکه او آخری آیات په هغې کې چې کوم ذکر شو خیال کرا لکه نه هغه فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. الله به د خلقو ته د اعمالو څه خبر ورکي ځکه چې الله په هر شي باندې عالم. نه په دې صورت فرقان کې هم د الله تعالی د علم چې کوم دی د مناسب چې هغه توحید دی، رسالت دی، بیان دی، اثبات د قرآن دی، دا چې کوم دی نه بیانې. خیال کې راغله آیاتات چې مخکې سورت نور کې الا ان لله ما فی السماوات په دې کې د الله صفات بیان شو او د دې صورت د ابتدا نه د الله صفات بیانېږي. تبارک الذی برکت والده هغه الله نزل الفرقان علی عبده چې نازل کړی دی قرآن پاک په بنده خپل باندې. د څه لپاره نازل کړی دی؟ لیکون للعالمین چې شي د ټول مخلوق دپاره نذیره پیغمبر یرون. ګوره دام دلیل د څه دی؟ دلیل د ختم نبوت دی. عالمین دلیل د څه دی؟ د ختم نبوت چې دی د ټول مخلوق دپاره څه شي؟ دی نذیر او بشیر شي. الذي هغه پیغمبر دی له ملک السماوات الذي له ملک السماوات. پوه شو پې که نه؟ دغه تبارک الذي دا د هغې بدل دی. برکت ولد هغه الله له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. الله هر شی پیدا کړی دی فقدره تقدیرا او بیا د هر شي اندازه مقرر کړی ده. واتخذوا من دونه آلهة مشرکان دا څه دی؟ قباحت د مشرکینو. ونیسل دی مشرکانو ما سوا د الله نه نور خدایان لا یخلقون شیئا دی پیدایش نشي کولی د هیڅ شي وهم یخلقون حالان کې دا خدایان په خپله د دې څه دي؟ دا مخلوق دي. ولا یملکون لانفسهم دی مالکان نه دي د ځان دپاره ضرا د خیر ولا نفع او نه د نفع. ضرا د نقصان ولا نفع او نه د خیر. ولا یملکون موتا دا معبودان د دې چې دي مالکان د مرګ نه دي، نه څوک وجلی شي او نه څوک پاتې کولی شي. ولا حیاتن انا مالکان د حیات دی. ولا نشورا انا مالکان د پاسولو دي. د قبر نم څوک نشي پاسولی، دوباره ژوند نشي ورکولی. دا صرف د الله صفت دی. وقال الذین کفروا دا مذمت د دغه مشرکین دی. وقال الذين كفروا ويل کافرانو ان هذا الا افك نذر دا قرآن مگر دروغ دی. څه دی؟ افتراو چې دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. واعانه د سره مدد کړی دی علیه په دې قرآن جوړولو کې قوم آخرون بل قوم د سره خلق ملګری شوی دی نو ځکه دا قرآن جوړ کړی دی. فقط جاؤ بشک دا خلقو بشک دا کافرانو راتلو وکړو ظلمن په قول د ظلم سره وزور او د دروغ سره. وقالو ویل دی مشرکانو دا دویم قباحت دی د چا؟ د مشرکانو. اساطیر الاولین دا قرآن پاک چې دا کرخې د پخوانو خلقو دی اکتتبها چې دی پیغمبر د ځان نه لیکلی دی. فهی تملا علیه بکرة واسویلا دا نقل کیږي دی پیغمبر ته په وخت د سهار او د بیګا کې. تملا معنا تنقل دا خو د ځان نه لیکلی دی او سهار بیګا تلاوت کیږي. قلت وتو اے حبیب انزله الذی دا قرآن پاک نازل کړی دی هغه الله یعلم سر فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما. وقالوا اویل دی مشرکانو ما لهذا الرسول سشوی دی د رسول لرا. دا دریم قباحت دی د شا د مشرکانو. قباحت څه دی؟ چې پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض وی دی خو ډوډۍ خوري یاکل الطعام ويمشي في الاسواق او ګرځېده کوي په بازارونو کې. لولا انزل دریم اعتراض لولا انزل الیه ملک ولې دته فرشته نه راځي فیکون معه نذیرا چې هغه ورسره استازی شي چې فرشته ورسره براق روانه او هغه ورسره څه نذیر وګرځېږي. څه نذیر؟
او یلقا الیه کنز یا واچولی شي دته خزانه، دا څلورم اعتراض دی. او تکون له جنت یا شي دته دپاره باغچې، هله به موږ د پیغمبري ومنو چې باغچې جوړې کړي، یاکل منها چې په خپله ترنه خوراک شروع کړي. وقال الظالمون، وویل ظالمانو ان تتبعون، تاسو اتباع نه کوئ الا رجلا مسحورا، مگر د داسې سړي چې په هغه باندې سحر شوی دی. نبی علیه السلام ته یې څه ووي؟ مسحور. انظر وګوره ای حبیبه کیف ضربوا لک الامثال، څرنګې بیان کړه ستا مثالونه. کله درته ساحر وایي، کله درته شاعر وایي، کله درته څه وایي؟ مسحور وایي. پس ضلوا گمراه شو، فلا یستطیعون سبیلا، طاقت نه لري د لارې حقې. تبارک الذي برکت والذي هغه الله لره ان شاء که د هغه خوښه شي جعل لک خیرا من ذلک، در بکي تا ته الله تعالی بهترین د دغه نه. دی خو تا ته څه وایي چې ستا خزانې نشته دی، څه دې نشته دی. او یلقا الیه کنز، که د الله خوښه شي د دې خزانو نه بدله بهتر شی درکړي. هغه بهتر شی څه دی؟ جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك، او جوړي بکي ستا دپاره قصورا بنګلې بدله الله درکړي. بل کذبوا، بلکې دې څه انکار یې وکړو بساعت د ورځې د قیامت نه. واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، مونږ تیار کړی دی د دغه خلقو دپاره چې تکذیب کوي د قیامت اور د لمبې. اذا رأتهم، دا اور د لمبې به څنګه دا بیان د معاد دی. اذا رأتهم، کله چې دا اور وګوري دی جهنمیانو ته من مکان بعید، کله چې وګوري خیال کرا لکه چې دا جهنمیان دا جهنم دا جهنمیان ویني د لرې نه. نو لکه څنګه چې د ازمرې په ګیدړانو باندې را مخامخ شي، او دا ګیدړان په یوه په بله بیا څه کېږي؟ ځغلي. پوه شوې؟ نو دقه شان د دې جهنم نه بړلارې به د جهنم نه شروع شي، اوازونه به شروع شي. سمعوا لها، دا خلق به واوري د جهنم دپاره تغیظا غصه، و زفیره او چغې، د زوروره غصه او چغه به د جهنم د طرف نه را شروع شي. څوک به یې اوري؟ جهنمیان. و اذا القوا منها، هر کله چې دا جهنمیان وغورځولی شي په جهنم کې مکانا ضیقا، په یو تنګ ځای کې، مقرنین، په داسې حال کې چې دوی به تړلی شوي په زنځیرونو کې. جهنمیان به په زنځیر کې به یې څو کسان تړلي. پوه شوې؟ دعو دوی به چغې وخي هنالک، په دغه ځای کې، صبورا د هلاکت. خیال کرا لکه چې کله دی جهنم ته ورتاویږي په زنځیرونو کې تړلی شوي، نو دوی به ځان ته بخیرې کوي. خیال کرا لکه اوازونه به کوي د څه؟ د صبور، یعنی یا ویلنا، یا صبورنا، یا هلاکنا، تباه شو. د برې نه ورته فرشتې به آواز کوي لا تدعوا اليوم، خیرې مه کوئ نن، صبورا واحدا، د یو هلاکت. ودعو، او خیرې وکئ ځان ته، صبورا کثیرا، د هلاکتونو ډېرو. قلت ورته ووایه ای حبیبه ذلک خیر، آیا دغه جهنم بهتر دی ستاسو دپاره ام جنت الخلد، یا جنت ته دوام؟ ګوره دا پیغمبر تاسو جنتونو ته بلي، او تاسو جهنم خوښوئ. التي، هغه جنت وعد المتقون چې وعده شي د متقیانو سره. کانت لهم جزاء، دا جنت چې دی دا بدله ده د دې مؤمنانو دپاره. و مصویره، او ځای د واپسۍ، لهم د مؤمنانو دپاره، فیها، په جنت کې، ما یشاءون، هغه نعمتونه دي چې دوی غواړي. خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، دا د الله د طرف نه وعده ده. و یوم یحشرهم، دا اوس بیان د څه دی؟ د تعجیز د بوتانو دی، چې دا بوتان به الله موجود کی، او بیا به ورته الله وایي چې خنو دا خلق تاسو گمراه کړو. هغه به یا الله مونږ څه خبر یو، مونږ خو ستا وحدانیت منو. هغه بوتان به په خپله په وحدانیت تعالی باندې څه شي؟ قایل شي. نه الله فرمایي کله چې الله راجمع کی څوک دا مشرکان، وما يعبدون، او راجمع کی دا معبودان د دی من دون الله ما سوا د الله نه، فیقولو، الله به د ټولو نه تپوس کی. د چانه؟ اول به د بوتان نه تپوس کی. انتم اضللتم عبادی، آیا تاسو گمراه کړي دي دا بندگان زما، هؤلاء چې دا مشرکان دي،
ام هم ضلوا السبیل، یا دوی په خپله یېره کړې ده لارې حق لره، یا دوی په خپله لار خطا کړې ده. قالو دا بوتان به وایي سبحانک پاکي د تا لره ای الله، ما کان ینبغي لنا مناسب نه دي مونږ لره ان نتخذ من دونک چې مونږ ونیسو ما سوا ستانه من اولیاء نور خدایان. خدای ته زمونږ په خپله صحیح ته زمونږ په خپله الهي مونږ ستا عباد شو. دغه بوتان به ورته وایي چې مونږ ستا عباد یو، مونږ تا ته عاجز یو. ولکن متعتهم، اصلي وجه د دې د شرک څه دی؟ تا ولا خدای دولتونه ورکړي دي، متعتهم تا ولا پیدې ورکړي دي، واباهم او د دې مشرانو پلار په نیکه باندې دي نوابان را روان دي، څه نوابان دي، خانان دي، پوه شوې که نه، سرداران دي، وډیراګان دي، چودریان دي، پوه شوې که نه، شمار یې کوئ نه څه یو خو نه دی ورپسې. تا ولا دولتونه ورکړي دي او د هغې د وجې نه دوی څه دي سرکشه شوي دي. حتی نسو ذکر، حتی چې دوی نه هېر شوی دی ذکر ستا. وکانو قوما بورا، دا چې قوم دی چې هلاک شده دی. بور په معنا د بایر سره خیال کرا لکه بور مصدر دی په معنا د بایر سره. فقط کذبوکم، بشک دی انکار وکړو، بمعبودانو انکار وکړو ستاسو نه ای مشرکان، بما تقولون دا خبرو چې تاسو یې وایې. فما تستطيعون صرفا، تاسو طاقت نه لرئ نه د څه د صرف ولا نصر، نه د مدن، نه د صرف طاقت لرئ چې د ځان نه عذاب واپس کوي، او نه د مدد طاقت لرئ چې د یو بل سره څه وکړئ مدد وکړئ. ومن یظلم منکم، چا چې ظلم وکړو ستاسو نه، چا چې تاسو نه ظلم کړی دی په شرک سره، نذقه موږ به وسکو په دې باندې عذابا کبیره. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نه دي رالیږلي موږ مخکې ستا نه پیغمبران. د پیغمبرانو کار سو، ما چې ستا نه مخکې کوم پیغمبران راغلي دي هغوی به هم خوراک کاو، څښاک به یې کاو، او دا بشري زندګي به یې تېروله. الا انهم، مگر دغه پیغمبران چې ولیاکلون طعام، ډوډۍ به یې خوړله، ویمشون فی الاسواق، په بازار کې به ګرځېدل. وجعلنا بعضکم لبعض فتنه، مونږ ګرځولي بعضې ستاسو دپاره د بعضې امتحان. بعضې د بعضې امتحان دی. مالدار د غریب دپاره امتحان دی، چېرې دا غریب څه په دې خپلې غریبۍ باندې څه صبر کوي او که نه دی ځیرېږي، دی څه کېږي. او دا غریب د مالدار دپاره امتحان دی، شاعره دا مالدار دا غریب سپک ګڼي او که درونی ګڼي، پوه شوې که اتصبرون، آیا تاسو صبر کوئ ای بندګانو، صبر کوئ په دې څه باندې، په دې خپل حال باندې. وکان ربک بصیرا، رب ستا لیدونکی دی د څه د ټولو حالاتو. خیال کرا لکه اتصبرون کې یا خطاب چاته دی؟ مؤمنانو ته دی چې تاسو په دې حالاتو باندې صبر کوئ او کنه کوئ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وویل هغه کسانو چې امید نه لرل د ملاقات زمونږه، لولا انزل علینا الملائکة. دا د کفارو سوالونه ذکر شو، خیال کرا لکه دا د کفارو نور سوالات الله تعالی ذکر کوي. وویل کافرانو چې امید نه لري د ملاقات زمونږه، لولا انزل علینا الملائکة، ولې نه نازلېږي په مونږ باندې فرشتې، چې فرشتې راشي مونږ به ایمان راوړو. او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم، دي تکبر کو واتو عتوا کبیرا. یوم يرون الملائکه، هغه ورځ باندې چې دي فرشتې ویني، لا بشرا یومئذ للمجرمین، چې کله فرشتې ویني او عذاب راشي بیا به زیری نه د پاره د مجرمانو. دغه ورځ بیا د زیری نه ده، دغه ورځ بیا د زیری نه ده، پوه شوې که نه. چې کله د عذاب سلسله شروع شوله بیا به زیری نه، پوه شوې که نه. ویقولون، وایي به چې کوم دی نه دا مشرکان، حجرا محجورا، یا الله مونږ ته حفاظت وکړي. بیا به چغې وخي، یا الله زمونږ څه مونږ ته بندیز راولې د دې عذاب نه. حجرا داسې بندیز راکړي، محجورا چې د هغې نه دیوال اچولی شوي. خیال کرا لکه نه دا د دنیا د عذاب په وخت کې دا مقوله د چا شوله؟ ویقولون حجرا محجورا، یا دا مقوله د فرشتو ده، خیال کرا لکه، یا دا مقوله د چا ده؟ دا مقوله د دغه عذاب شو خلقو ده. دوی وایي خدایا
عذاب دې راولېږه مونږ له پناه یا الله پناه نه حجر یعنی نسألو حجرا محجورا الله ستانه پناه غواړو داسې پناه چې دغه پناه نه پناه شوي پوه شوې دا قول د چا شو د کافرانو شو د دنیا د عذاب په وخت کې یا دا قول د چا دی د فرشتو دی دا قول د چا دی د فرشتو دی د آخرت د عذاب په وخت چې کله دی ته د جهنم عذاب شروع شي نو فرشتې به بیا وایي چې حجرا محجورا یا الله حرام کې په دې باندې دا جنت پس سره په حرام والی سره نه دا حجر نه یعنی دا چې حجر دی لور کې د جنت نه داسې لري کې چې دغه دیوال نه لري والی شوي پوه شوې که نه دا یا قول د فرشتو دی یا قول د چا دی قول د دې مشرکانو دواړه کېدلی شي وقدمنا الی ما عملوا مونږ به وړاندې شو هغه عمل ته چې دی کړی وي من عمل فجعلناه مونږ به یې وګرځو هباء منثورا دې کفارو چې هر څومره نیک اعمال په دنیا کې کړي وي د دې عاقبت دا دی چې دغه اعمال به د دې نیست و نابود شي اصحاب الجنت یومئذ جنتیان په دغه ورځ باندې خیر دا به ډېر بهتر وي مستقرن په اعتبار د ځای د ټیکاو سره په اعتبار د ځای د اوسېدو سره واحسن مقیلا ډېر ښایسته وي په اعتبار د آرام سره ډېر ښایسته وي په اعتبار د مقیل ځای د خوب ته وي د غرمې خوب ته څه ویلی شي قیلوله و یوم تشقق السماء یاد کړئ هغه وخت چې وبشلیږي دا اسمان بالغمام سره د وریځو نه وریځې به د اسمان نه راتاوي شي څه مطلب شو اسمان به وچوي وریځې به ترې راتاوي شي ونزل الملائکة او نازلی بشي فرشته تنزیلا په نازلېدلو سره الملک بادشاہی چې دا یومئذ په دغه ورځ باندې الحق ثابته ده للرحمن خاص الله لرا وکانه یوما د دغه ورځ د قیامت علی الکافرین عسیرا په کافرانو باندې ډېر سخته و یوم یعض الظالم دغه ورځ دا چې چکونه بلګي ظالم علی یده په لاسونو خپل باندې یقول او ظالم بوای یا لیتن اتخذتو ارمان دي چې مانی سره مع الرسول سبیلا سره د نبی علیہ السلام نه لار ما د سره لار نشلې یا ویلتا افسوس ته مال را لیتنی لما اتخذ فلانا خلیلا ارمان دي چې ما نه ویني سره کافر لرا په دوستۍ سره کافر ته مې دوست نه ویل خیال کړه شان نزول دغه بیانې چې ابی ابن خلف کله د عقبه ابن ابي معيط سره یو داش عقبه ابن ابي معيط هغه ایمان راوړی په نبی علیہ السلام باندې او دغه وجه تاسو ته په مخ کې ذکر شوی چې دعوت کړي او د چته د سفر نه راغلی دعوت کړي او ډیر درون نبی علیہ السلام په کې راو غوښتو د الله حبیب وتوی ز ستا دعوت نه منم څو پولی چې تا ایمان نه راوړی کین ستا دعوت نه خورم دوی د خدا زه ایمان راوړم کلمه یې وویل ابی ابن خلف خبر شو وی تا ایمان راوړی هغه وی یسلیا خو ما دغه د وجه نه مې ایمان راوړی دی ډوډۍ نه خوړله پوه شوې که نه وی دا زه به ومنم چې د دې پیغمبر علیه السلام په مخ باندې ته څه دوکانې واچې هغه چې وکړه خیال کې راغله نو الله فرمایي چې دغه ابی ابن خلف په بیا څه کوي بیا به په لاسونو باندې چکونه لګوي او وی به ارمان دی چې ما د ابی ابن خلف دوستي نه وی اخیستی لقد ضلنی بېشکه د ما لره ګمراه که انې ذکر د قرآن پاک نه بعد از جهانی پس هغه نه چې قرآن راغلی وکانه الشیطان للانسان خذولا شیطان د انسان لپاره ډېر رسوا کوونکی دی وقال الرسول او پیغمبر علیه السلام به فرمایي یا رب ای زما رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا زما دې قوم نیسلی او دې قرآن پاک لره مهجورا پرېښودی قرآن پاک پرېښودی د خپلې زندګۍ نه جدا کړی وکذالک جعلنا دارنګ مونږه پیدا کړي دي لکل نبی د هر پیغمبر لپاره عدوا دشمنان لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمن څوک ابی ابن خلف دارنګ وی ډیر دشمنان ما پیدا کړي دي من المجرمین وکفا بربک کافی دی ربستا هادین چې هغه هدایت کوونکی دی چاته سایل د هدایت
نصویرا او مدد کوونکی دی. وقال الذين اویل کسانو کفروا چې کافران دي لولا نزل علیه القرآن جملة واحده ولنا نازلیږي په دې پیغمبر علیه السلام باندې قرآن جملة واحده په جماعت په سره په جمله واحده سره معنا په جمع واحده سره. کذالک هم دارنګي د دې لپاره ما قرآن پاک لګ لګ نازل کړی دی لنو ثبت به فؤادک چې محکم کو په دې سره درستا ورتلنا ترتیلا ولا یاتونک بمثل دین راوړی تا ته یو مثال خیال کرا لکنه الا جئناک بالحق مغمون راتکو تا ته په حق سره کم یو مثال چې دوی تا ته د باطل لپاره بیانې مونږ تا ته د حق مثال ذکر کو واحسن تفسیرا چې بهتر تفسیر والی بهترین تفسیر دا مونږ تا ته ذکر کو د څه دغه حق مثال. الذين يحشرون على وجوههم کم کسان چې هغه کفار هغه خلق دی الذين صفت ته چا دی دغه مشرکان دا مشرکان هغه خلق دی يحشرون على وجوههم چې دی با ژوندۍ شي په خپل مخونو باندې الى جهنم او جهنم ته با دی جمع کړل شي. اولئک شر مکانا دا ډیر ناکار دي په اعتبار د مقام سره. واضل سبیلا ولقد آتینا دا د نبی علیہ السلام عظمت ذکر شو د موسی علیہ السلام عظمت دا الله تعالی ذکر کوي یا په نبی علیہ السلام باندې چې کوم تکلیف د خپل امت نه میلاو شو دغه تکلیف د موسی علیہ السلام ذکر کوي. جعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقلنا اذهبا مونږ اوویل لاړ شئ اې دواړه رونو الى القوم الذين كذبوا بآياتنا هغه قوم ته چې هغه انکار کړی د آیاتونو زمونږه فدمرناهم مونږ هلاک کړي دي فرعونیانو لرا تدمیرا په هلاکولو سره. وقوم نوح او دارنګ بیان کدی ته واقعه د نوح علیه السلام یا قوم نوح دا منصوب دی په سره په اهلکنا سره خیال کرا لکه یا لقد آتینا قوم نوح دارنګ مونږه حق ورکړیو وحی ورکړیو چاته قوم د نوح علیه السلام لما کذب الرسل کله چې تکذیب وکړ د رسولانو د یو پیغمبر تکذیب څه دی د ټولو تکذیب دی. اغرقناهم دوی لره غرق کړل وجعلناهم للناس آیه واعتدنا للظالمین عذابا الیما. وعدم وثمود دارنګ هلاک کړي دي موږ څوک عادیان سمودیان اصحاب الرس او دارنګ اصحاب رس یو کویو د اردن خیال کرا لکنه وای چې دغه قوم چې وو دا د بنی اسرائیل چې کم دین واقع څه دی دا یو قوم هغه ته الله تعالی پیغمبر را لېږلو چې دغه حضرت الیاس علیه السلام دی. وقرونا ډیر قومونه چې دي هغه مونږه هلاک کړي دي بین ذالکا پمیان د دې عادیانو سمودیانو او د موسی د موسی علیه السلام پمینځ کې مونږ ډیر قومونه هلاک کړي دي. وکلن ضربنا او د دې ټولو پیغمبرانو مونږ مثالونه بیان کړي دي. وکلن یا د دې ټولو قومونو مثالونه مونږ ذکر کړي دي خیال کړاله د دې حالات هم بیان کړي. وکلن او دغه ټول پیغمبران یا دغه ټول قومونه چې هغه مشرکانو تبرنا مو هلاک کړي دي تدبیرا په هلاکولو سره. ولقد اتوا علی القريه بشکا دا قریش دي دوی راتل کړي دي هغه کلو ته تورت متورا سو چې پاغي باندې باران ورولې شوی دی په باران ناکاره سره چې هغه کم کلیو دغه صدوم او دغه ينبوع سبوبم د لوط علیہ السلام کلی. اپلم یکونو یرونها آیا دوی نګوري دغه کلو ته دا وې د سپلوي سړک باندې دغه کلیو بلکانو لا يرجون نشورا بلکې دې تمنه ساتي د دوباره ژوند دې تمنه ساتي د دوباره ژوند. وایذار او کا کله چې ویني تا دا مشرکان تعالی را چې کله تا ویني په لار کوڅه کې ان يتخذونك ننشي تعالی را الا هو مگر پټو سره پتا پورې ملنډ شروع کی. هذا الذي هذا الذي داغ سړی دی بعث الله رسولا چې الله را لېږلی دی د جهت د رسولنا خدا سړی پیغمبر کړی دی. ان کا دا قریب دا چې دا پیغمبر لا یذلنا مونږ ته به لاره کې
الان الہتنا د خدایانو زمونږ دا خو ډېر خطرناک سړی دی هلکه پوه شوې که نه هسې نه چې مونږ بې لارې کړي لولا ان صبرنا علیها که چېرته مونږ صبر نه وی کړی په دې خپلو خدایانو باندې بس ده به بې لارې کړي وسوف یعلمون ډېره زر ده چې دوی به پوه شي حین یرون العذاب کله چې عذاب ویني دوی به پوه شي من اضل سبیلا څوک دي ډېر ګمراهان په اعتبار د لارې سره ارایت خبر را کما ته ای حبیبه من دا هغه چا اتخذ الهه چې نیسلی دی د خواهش خپل هوا د نیسلی دی معبود خپل هوا خواهش خپل د هغه چا نه مې خبر که ای حبیبه چې د خپلو خواهشاتو نه خدای جوړ کړی دی حدیثو کې راځي که نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هوا څه ته ویلی شي هغه شي ته ویلی شي چې د کم عبادت کېږي نو خواهشاتو ته هم هوا دغه ویلی شي اله ویلی شي اله هغه چې اله څه ته ویلی شي هغه شي ته ویلی شي چې د هغې عبادت کېږي نو هوا ته هم دا هوا د خواهشاتو اتباع دا هم شرک دی پوه شوې یو شرک جلی دی او دا څه دی دا شرک خفي دی پوه شوې اپا انت تکون علیه وکیلا آیا ته یې په دې بنده باندې وکیلا کارساز د دې انسانانو د اعمالو کارساز ته استفهام انکاري دی ام تحسبوا آیا ستا ګمان دی ان اکثرهم یسمعون آیا ستا ګمان دی چې اکثر د دې نه اورېدل کوي او یعقلون یا عقل لري نه انهم نه دي الا کالانعام مگر په شان د چارپایانو بل هم اضل سبیلا بلکې دي ډېر بې لاره دي د جهت د لارې نه دی څه دي ډېر بې لارې د حق نه دا رکوع به ووایي الم تر الی ربک ته نه ګورې ای حبیبه الی ربک قدرت پر خپل ته دا د الله د وحدانیت ادله دي پوه شوې د الله د وحدانیت ادله یو دا دی چې دې سوري ته نه ګورې چې دا سورې الله تعالی څه کي کیف مد الظل څرنګې اوږد کړی دی سوري لره سوری اوږد کړی دی ولو شاء که د الله خوښه شوی وی لجعله ساکنا ګرځولی به دې لره ساکن که د الله خوښه شوی وی د سوري باندې حرکت نه کو نه قبلې ته نه نور خاته ته پوه شوې که نه او نه شمال ته نه جنوب ته خو الله تعالی ګوره دا سوری څنګه په سار کې کم طرف ته اوږدي مغرب ته او په بیګا کې څه ته کم طرف ته اوږدي مشرق ته او که د الله خوښه شوی وی دا به یې په ځای ودروله خو څومره ساعت یې ودرې د یو سیکنډ یا د منټ په اندازه باندې په وخت د څه کې په وخت د زوال کې سوری لږ ودرېږي پوه شوې که د یو سیکنډ دپاره او بیا فورا څه شي فورا بیا چې کوم دی نه سیوا کېږي د دې وجه دغه ته دا وخت زوال په دې کې مونږ څه دی مکروه دی ځکه مونږ ته پته نه لګي چې په څومره ساعت کې دی ساري نو دغه ساعت مونږ څو فرض کړی دی یو 20 منټه هم فرض کړی دی چې دغه 20 منټه په دې کې مونږ کول مکروه دي په وخت د څه کې د طلوع کې په وخت د غروب کې او په وخت د څه کې د قیام کې پوه شوې که ثم جعلنا الشمس بیا مونږ ګرځولې دی مونږ انور لره علیه دلیلا په دې سوري باندې دلیل د انور په دلیل دی د کمېدلو د زیاتېدلو د ودرېدلو ثم قبضناه بیا مونږ راغونډ کړو دې سوري لره الینا ځان ته قبضا یسیرا په قبض کولو لږو سره ده لږ 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 ذره ذره مونږ یې کمو حتی چې دې دغه ته ورسېږي څه ته وقت پې الزوال ته ورسېږي څه ته ورسېږي پې الزوال ته وهو الذي الله غذات دا دویم دلیل دی چې ګرځولې دا ستاسو دپاره شپه څه لباس چې دا ستاسو دپاره جامه ده د پرده ده لکه د لباس په شان دی او خوب یې ګرځولې صباتن قطع د څه د ستړیوالي ثبت ویلی شي په لغت کې قطع ته خوب یې ستاسو دپاره انقطاع د څه ګرځولې ده د ستړیوالي وجعل النهار نشورا وهو الذي الله غذات ارسل الرياح دا دریم دلیل دی د وحدانیت چې الله بادونه را لېږي بشرن د پاره د زیری بین یدی رحمتي مخکې د باران نه وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به باران د څه دپاره مونږ را لېږو چې ژوندي کو په دې سره بلدة میتا کلي مړ ونسقیه مونږ خړوبو دغې باران لره مما په هغه چا باندې خلقنا چې مونږ پیدا کړي دي دا باران مونږ څکو په چا باندې
پاغ خپل مخلوق باندې چې هغه څه دي انعامن چار پایان دي و اناسیه کثیره او ډېر انسانان ډېرو انسانانو ته موږ دا وبس کوو ولقد صرفنا په تفصیل سره بیان کړي دي مونږه دا آیاتونه بینهم په میند د خلقو کې لیذکروا چې نصیحت حاصل کړي دا صرفنا هو ضمیر چاته راځي دی قرآن پاک ته بعضې مفسرین وایي چې دا د باران ته نازل دی دا باران مونږه په خلقو کې تقسیم کو چاته لږ ورسیږي چاته ډېر لیذکروا چې دی نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس انکار کړی دی ډېرو خلقو ډېر خلق د الله شکریه نه کوي انکار کوي د شکریې نه الا کفورا مگر انکار نه دی کړی د څه نه د ناشکرۍ نه ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا که زمونږ خوښه شي په هر کلي کې به پیغمبر راولي وو فلا تطع الکافرین اتباع مه کوه د کافرانو وجاهدهم به جهادا کبیرا د دې سره جهاد کوه به په واسطه د قرآن پاک سره په جهاد کبیر سره مطلب دا دی الله فرمایي که زما خوښه شي په هر کلي کې به زه پیغمبر راولېږم هو الذي الله غذا مرج البحرین دا څلورم دلیل دی د وحدانیت الله روانې کړي دي دریابونه مرج څه ته ویلی شي خیال کراله که نه روانولو ته مارج من مارج من نار که نه مرج ویلی شي چې کوم لمبې ته پاسل کې الله روان کړي دي دوه دریابونه هذا عنب عذب فرات دا یو خوږ دی عذب خوږ فرات معنی خالص وهذا دا بل دریاب چې دی ملعون دا مالګین دی اجاج او تریخ دی ګوره یو دریاب دی نیمه حصه یې صحیح خوږی نیمه یې صحیح ترخی وجعل بینهما الله پیدا کړی په منځ دې کې برزخن دیوال الله په منځ کې دیوال پیدا کړی دی وحجرن او بندیز محجورا چې هغه کې چې هغه بندیز څه دی هغه محجور دی دا یو دغه دیوال یو خبر خو دا وبنځي نه یخي طرف ته نه چاپ طرف ته وهو الذي الله غذات خلق من الماء چې پیدا کړی دی په اوبو کې بشرن د اوبو نه پیدا کړی دی انسان فجعله نسبا دا الله دې قدرت کامل تا چې دغه ساز کې نوم نسب جوړ شو خپل خپلوان رونه خويندې وسهره او امتناز خرګانې جوړه شوله هم دغه ساز کې دی پوه یو ته پیدا شو هغه څه شو هغه لور شوله هغه چې کم دی نه څه شوله هغه خور شوله او هغه بله چې کم دی نه څه شوله ښځه شوله او هغه بله خواښې شوله پوه هم دقه یو ساز کې دی د هغې نوم نسب پیدا شو هم ته نسخرګنۍ وکان ربک قدیرا ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان الکافر دی عبادت کوي د هغه بوتو چې نه پکې خیر شته نه شر شته دی کافر علی ربی په خپل رب باندې ظهیرا دی کافر په خپل رب باندې څه مخالف ظهیر معنی شاکون کې مراد ته مخالف وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر زما حبیبا د خلق توایا چې زه اجرت نه غواړم الا من شاء ان يتخذ مگر سوالم مگر ایمان دا هغه چا غواړم ان يتخذ الى ربي سبيلا چې د خوښه شي چونی شي الله طرف تلار الله تعالی حاصل او وتوکل علی الحي ازما حبیبا توکل کوا په هغه الله باندې لا يموت چغه نمري وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا کافی دی د الله تعالی په بندگانو په عمل د بندگانو باندې سو خبير او خبردار الذي الله غذات خلق السماوات والارض وما بينهما چې پیدا کړی دی هغه څونه اسمانونه او ځمکه او هغه کائنات چې په میند دي کې دي کله پیدا کړی دي په ستته ایام پښپغو ورځو کې ثم استوى بیا الله پاک اراده وکړه علی العرش جوړولو د عرش ته الرحمن فصل به خبيرا الرحمن یعنی هذا هو الرحمن دغه الله چې د اسمانونو ځمکه پیدا کړی دي دا رحمان دی پوښ پس البه خبيرا تاسو کا د شان ددن او د عظمت ددن د چانه تاسو کا خبيرا د جبريل عليه السلام نه تاسو چې هغه ته د الله شان څه کې شان د ظاهر کې خبير نه مراد څوک دی جبريل عليه السلام
یا د خبیر نه مراد علما د بنی اسرائیل دي، خیال کړه علما د تورات او د انجیل دي، دا غي نه تاسو کا د الله تعالی د شان او د عظمت. نه خبیرانه مراد درې ترجمه د خبیران یا جبرئیل علیہ السلام یا علما د بنی اسرائیل یا د خبیرانه مراد عین الله دی. تاسو کا د قدرت او د شان د چانه د الله نه، د الله د عظمت او د شان تاسو ته چانه وکا د الله نه وکا. پوښ په خبیره کې دا درې ور دي. وای ذا قیل لهم هر کله چې ویلې شي تا چې تاسو سجده وکړئ دغه الله تعالی ته، چاته ویلې شو؟ د مشرکان ته. قالو دا مشرکان وایي ومر رحمان چې رحمان څوک دی؟ آیا مونږ سجده وکړو هغه الله ته چې ته مونږ ته حکم کې؟ دا رحمان خو پکې مونږ نه پیژنو. او سیوا کدی خبرې د دې لپاره نفرت به دعوت ته توحید د دې نفرت نورم سکو نورم سیوا. صدق الله العظیم. د دینه د بل رکوع کې بیا ادله د وحدانیت د الله تعالی نور بیانې. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدای کریم حاضرینو او غایبینو مسلمانانو ټول باندې رحم وکړي. الله مغفرت تامه زمونږ ټول نصیب کړي. الله زمونږه چې کوم حیات دي په خاندانونو کورونو کې ټول ته یا الله تعالی ایمان او تقوا نصیب کړي. چې کوم وفات دي د هغې مغفرت نصیب کړي. الله نسلونه زمونږ تر قیامته پورې په دین سره آباد کړي. د دنیا خیرونه او رزقونه حلال زمونږ ټول نصیب کړي. بحرمت سید الابرار وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا لا حول ولا قوة الا بالله. خبر رسیدلې وای زر وای